بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الحوالة. چې کله چې مصنف رحمه الله دا د کفالت نه فارغ شو نو وس حواله کې شروع کړي. ما قبل سره مناسبت دا دی چې عقد کفاله کې یو سړي په ځان باندې پیسې لازمولي د بل حق د مضبوطیا د پاره، یعنی کفیل په ځان باندې پیسې لازمولي د دې لپاره چې د مکفول له حق دا مضبوط شي، او حواله کې محتال علیه پزان پیسې لازمي دي د لپاره چې د محتال حق دا مضبوط شي. ولې چې حواله لغت کې ویل کېږي نقل تا، او اصطلاحي تعریف نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحتال عليه. راځي د اصطلاحي تعریف به لک شانشاته کو اصطلاحات بیان به حکومت لګ متوجه شي. بالفرض والتقدير زما په دي خالد باندې 100 روپۍ قرض پورې دي، او به دي خالد یوسف ته ویل چالکا ماته مطالبه وکړل، نو د ماته ویل یوسف لور شاغه به لدرکین. یوسف قبول کړل، چاو ټیک ده د خالد کې مې پیسې دي داغه په ما حواله شو زه به درکم. اوس راشي دا څوک چې مقروض وی کنه لکه خالد دته محیل ویل کېږي، حواله دا ور کوي. او څوک چې حواله قبلې چا باندې چې حواله ور کړی شي هغه ته محتال علیه ویل کېږي. لکه د یوسف د چا د باره چې حواله ور کړل شي هغه ته محالم وی، لکه زه محتال او محتال له دا درې وړ نمونه ورته وی، او د غمال هغه ته محتال به ویل کېږي. اصطلاحات باندې پوه شو کنه. نو مقروض محیل چا باندې چې حواله ورکړل شي محتال علیه، د چا چې قرض وی قرض خوا هغه ته ویل کېږي محتال له محال ورسېدلې په. اوس راځي اصطلاحي تعریف. وفي الشريعه نقل الدين من ذمه المحيل الى ذمه المحتال عليه. دې کې دین نقل شي د محیل د ذمینه د خالد د ذمینه الى ذمه المحتال عليه، د محتال عليه ذمه تلل شي یسب ذمته. تاسو لغوي اصطلاحي تعریف باندې پوه شئ. اوس راځي صاحب د قدرې فرمایي وهي جائزه في الديون. دا حواله دیون کې جایز ده. ډیر بر دلیل اول د نبی له صلوات و سلام قول له قال عليه الصلاه والسلام من احيل على مليء، چاچی هغه کس چې هغه د حواله ملاو شي على مليء په یو مالدار کس باندې، ما ته حواله ملاو شو یوسف باندې، فليتبع نو مال بکار د زوسی سب پسې ور پسې شم. حدیث شو صفا دا فلیتبع د امر د اتباع چره دا دلیل د جواز دی چې لکه حواله جایز ده ځکه نبی علیہ السلام د سوی ور پسې شم. او بل عقلی و جواب او ریمولیسم یوسف پزان کې تصرف کولای شي، خپل مال کې تصرف کولای شي، نو پزان باندې د محیل مال لازم کو بس ټیک ده په خپل ذمه لازم کو. ولانه دا محتال علیه چې التزم ما د لازم کړه بزان باندې هغه مال يقدر ولا تسلیمه چې قادر دی داغي بس فارلهم ما تسفرل شي. فتصح كالكفاله نه دا حواله صحیح د بشان د کفالت، نه کفاله صحیح او حوالم ټیک ده، او دواړو کې علت مشترکه هغه توثق دی مضبوطواله. یو کې د مکفول له د مال راځي بلکې د محتال له د مال راځي. البته یو سوال له چې دیونو پورې ولی خاص کړل صاحب د قدرې خو فرمایل وهي جائزه بالديون. نو ما تلک متوجه شي مولسم دی حواله کې چې کوم نقل کیږي کنه تعریف ولا منګه وکړلو نقل الدين من ذمه المحيل الى ذمه المحتال عليه. دې نقل نه حکمی نقل مراد ده سینا، او دا حکمی نقل پاغه چا کې کیږي، او نو حکمین انتقال نقل دا په دیون کې کیږي. چلګه مخ کې دا دین په خالد باندې وسلاړې د ذمه د یوسف تلاړې، دا حکمی انتقال منځ کې تشتنه. او پاتې شلو عین مثلا زما کتاب
دا د خالد سره ور سره دی ما ته د یوسف نه واړه دې کې خو نقل نه کیږي دا خو هیڅ شی دی دا کتاب چې کله یوسف تلال شي الوه یوسف قاضي رشي ما ته برا کول باندې کو یوسف ته تلې نه نو مال یوسف هغه کتاب را کول شي نه رسې په دغه شان نور زوات القيام شی راوالي اټول کې نقل چې دی یا کوم شی شي عین پتاین سره چې متعین کیږي هغه کې انتقالي حقيقي پاک بغاری انتقالي حکمی الذکر نه ور کوي چونکه زمون مقصود د انتقال نه انتقالي حکمی دی او انتقالي حکمی په دیونه کې راځي نه په عیانو کې نه ذکر د دیونه مسله وکړه وسم پوه نه شولې زمون مراد د انتقال نه کم یو دی حکمی او بچا کې راځي دیونه کې وانما اختصت او دا حواله خاص شول به دیون پوری لانها ځکه حواله چې دا تم به دا خبرداري ورکه یعنی نقل او تحویل د نقل نه او د تحویل نه یو ځنه بل ځای ته منتقل کېدونه او تحویل فی الدین کې راځي لا فی العین د سی وایي تحویل حکمی دا په دین کې راځي نه پاین کې ځکه هغه تحویل حقیقي واړي قال د قدرت مولا فرمای دویمه مسله وتصح الحواله برضا المحیل والمحتال والمحتال علیه ملي سب د جواز د حواله د بار شرط بیان ما د لګبر وګورئ شرط پکې دا دی چې محل برازي وي مقروض محتال د چا چې حق د قرض خوا لکه زبم راضی ما محتال علیه چا باندې چې د حق لازمیږي یوسف ابم راضی درې وړو رضا صاحب د قدرت ذکر کړی دا اگر چې رسول صاحب د هدايه د جامع صغیر په حواله زیادت د حواله باندې فرمایي چې د محیل رضا به ضروری نه ده لګورته وګورئ وتصح الحواله حواله صحیح کیږي برضا المحیل پر رضا د محیل باندې مقروض والمديون والمحتال او پر رضا د محتال یعنی داین والمحتال علیه اما المحتال الکه د محتال رضا ولی ضروری ده زکه چې حق د دین د چا دی د محتال لینو چونکی انتقال د دین کیږي د یو ذمه نه بل ذمه ته نه چا چې حق دی ګوې دغه حق د یو ذمه نه بل ذمه ته منتقل کیږي به ووري دین د چا حق دی د محتال او د کې انتقال د چا کیږي د دین نو ګوې د کې انتقال د محتال د حق کیږي او د چا حق چې یو ځای نه بل ځای ته منتقل کیږي نو ذمي چې دي د خو متفاوت دي یو سړی نه سلسله ول شي بل نه شي یو نه اساني بل نه مشکلي نو د چا حق چې یو ذمه نه بل ذمه ته منتقل کیږي نو غلا رضا زکه ضروری ده چې هغه دغه رضا زکه ضروری ده چې حق داغه ده هغه نه اصول ول شي کنه پدن لګي پوه شوي کنه نو وي اما المحتال چې فلان الدين حقه دین حق د محتال دی وهو الذي او دا دین هغه شی دی ينتقل بها چې انتقال په حواله سره هم پدې کې کیږي انتقال هم پدې کې کیږي به په حواله سره نه دین یو ذمه نه بل ذمه ته منتقل کیږي نو مخکې خالد مانی وسو په یوسف باندې شي زما حق حالانکه دا ذمه متفاوت دي پته نه لګي سب نه به زبه اصول اول شم کنه مشکله به کا آسان به نظم رضا به کی ضروری ده والذمم ذمه چې متفاوتتون دا مطالبه او بادا کې متفاوت دي هر چا نه څوک مطالبه هم نشي کولای یا مطالبه کولای شي هر څوک ادا کی بل بشان نه فلا بد من رضاه دی رواجنا ضروری د رضا د مديون د محتال ا رضا د داین ومغه مداین مديون واما المحتال عليه الک محتال عليه رضا ولي ضروری د یوسف ویجی د معنی خودین لازمیږي کنه چا باندې چې یو شی لازمیږي دغه برزا به لازمیږي دغه د رضا نه غیر نه لازمیږي واما المحتال عليه فلانه محتال عليه چې دی يلزمه الدين بددين لازمیږي ولا لزوم بدون التزامه او لزوم غنشت بغیر د التزام نه یو سړی یو شی بزن نه لازم کړي څه خو نه لازمیږي واما المحيل راشي محيل تا مقروض تا د رضا ضروری ده کنه نوی فالحواله تصح بدون رضاه حواله د رضا نه غیر مسیده ذکره امام محمد رحمه الله ذکر کړي زیادات کې او صحیح روایت هم ده صحیح رائے هم ده وجه سره مناسب دي کې د خالد څخه نقصان خو نشته چې یوسف داغه د پیسو حواله قبلې وایي ستا پیسې ادا کوم او
کمر یې ورته نه کړی نه د یوسف واپس په مقروض یعنی په خالد رجوم نشي کولای نه خالد ته شګټه شوله او کمر یې ورته کړی به رجوع کولای شي خو فلحال خو داغه نه مطالبه کټ شي کنه لال شي مهیل ته محتال علیه تدام کافی ده برحال ضرر چې د محتال مهیل ته بهر حال پکې نشته اورا لأن التزام الدين ځکه التزام د دین من المحتال علیه بزان من دین لازم اول د خود محتان علیه د طرفه تصرف فی حق نفسه تصرف دغه په خپل نفس په حق کې او ولا يتضرر به او دا په خپل حق کې دا سي تصرف کوي محتال علیه لا يتضرر به چې دې سره مهیل ته ضرر هم درسي بل فيه نفعه بلکې پدې کې هو مهیل ته نفع ده ولی لانه لا يرجع عليه محتال علیه رجوع نشي کولای په مهیل باندې یو صورت کې کولای شي چې مهیل ورته امر کړي چې امر ورته کړي به خو به راضی وي کنه نو کامر یو تنی کړي راضی بني خو به رجوع نشي کولای ته شکټه ده او کامر ورته کړي خو به بدیم راضی دي چې رجوع بربانی کې کنه به خو رضا په کې بهر حال رااله لانه لا يرجع عليه اذا لم يكن بامره کله چې د مهیل د محتال علیه نی جوړ شوی په امر د مهیل باندې قال د قدرین مولا فرمایي تاسو په شوري مریسم اوس حکم د حواله وره کله چې حواله تام شي دغه حکم دار توجه چې مهیل با بریشي مقروض به بریشي اوس به صرف دا قرض خوا چې د داین دا به صرف د محتال علیه نه مطالبه کوي د مهیل نه د قرض مقروض نه د مدیون نه مطالبه نشي کولای دا زموږ د حنف رای د مفتابه و اذا تمت الحواله کله چې تمام شي حواله بری المحیل من الدین بری بشي مهیل د دین نه بالقبول بقبل دو سرا یعنی مهیل محتال علیه چې قبول کې امام ظفر رحم الله فرمای لا يبرأ وقال ظفر رحمه الله لا يبرأ هغه نه بری کیږي ولی بر وګورئ هغه حواله قیاس کی په کفالت باندې او تاسو پته چې کفالت کی مکفول عنه د نه بری کیږي اصل نه په حواله کې به مهیل اصل قرض مقروض چې دیوم نه بری کیږي خجی علت مشترکه سره دواړو منس کې ويغا دوړ عقد توثق دي حواله مقد توثق دي او کفالتم عقد توثق دي لہذا د کفالی حکم با حواله باندې لګي اصل به کې نه بری کیږي پوه شو به اعتبارا قیاس کی بالکفاله باندې اذ كل واحد دلته علت مشترکه بیان کی ځکه هر واحد منهما بحواله او کفاله کی عقد توثق دا یو وخت د مضبوطیا د پاره ولنا موږ د پاره مې سلک برو ګوري موږ وی حواله کی خپل مان د حواله خپل مان ده نقل ای لغوي مان ده هم د دینه ماخوذ د حواله الغراس غراس هغه نو تخم تویل کیږي یو ځنه تخم بل ځای ته منتقل کول او تخلق سنو مخلي حواله الغراس برحال د حواله معنی د انتقال تاسو خپل سوچ وکئ چې کله دا دین د خالد نه منتقل شو یوسف ته نو خالد باندې څپاتې شو انتقال نه بس خوشحال تباقی نه پاتې کیږي کل تباقی پاتې به بل ځای ته منتقل شوی نه دی نو چې انتقال معنی اول ځای پریخي نو سوال زینب مطالبه هم نه کیږي خو نه شولې او پاتې شو کفاله امام ظفر رحم الله توای غبیل شریعت ته انتقال نه الته زم د ذمی په مطالبه کې الګ مخکې د خالد نه مطالبه کېدل او سی سب کفیل جوړ شو مان مطالبه کوا زما ذمہ دغه د ذمه سره زم شوله مخکې صرف دغه نه مطالبه او عثمانم کوا نه رسیب خبره وګورئ ولنا ان الحواله حواله چې النقل لغه دا لغت به اعتبار سره نقل تویل کیږي ومنه حواله الغراس هم د دینه ماخوذ د حواله د غراس د بودو حواله نو نوی تخم والدين متى انتقل وصفه سوچوکا دین چې کله منتقل شې یو زمینه لا يبقى فيها بدغه زمه کې به نه پاتې کیږي کنه اما الكفالت چې فليضم ياخذ زم د بار راځي څه مطلب د یو زمه سره د بل زمه زم شي دواړو مطالبه کې دواړه برابر شي دواړه نه مطالبه کې اصحاب د هدايت دلته یو قاعده بیانې انتهي اهم قاعده ده هغه احکام شرعیه چې
دا به موافق وي د لغوي معنیو احکام شرعیه یعنی شرعي حکم چې لګي د یو لفظ کوم لغوي معنی د هغې ته به ګوري لګي به داسې به دا مسله کوي لکه موږ شرکت مفوضه کې هم دا قاعده ویلې وه په مسله باندې پوه شولې مولوي صاحب نو حوالې کوم لغوي معنی ده شرعي حکم به د هغې موافق لګو هغه دا چې محیل چې د اصل دی بری شي هغه نه دی انتقال وشي او د کفالې کوم اصل معنی د ضم نو هغې تقاضا ده د شرعي حکم به پیدا لګو چې دواړه نه به مطالبه کېږي وګورئ والاحکام الشرعیه احکام شرعیه على وفاق المعانی اللغویه دا قاعده ده دا به موافق وي د لغوي معنی والتوثق وس امام ظفر رحم الله ته جواب کوي تاسو لږ بر وګورئ هغه ویلي د کفالی او د حوالی دواړو مقصود چې هغه توثق دی یعنی علت مشترکه توثق نو توثق خو الله راضي چې د یو کس په ځای سره د دوه نو غختلی شي لکه کفالت کیو یو نیم غختلی شي بل نیم غختلی شي د سره د سلی حق مطلوب دغه شو مضبوط شو زه د خیره کوي نه را کوي بل نه به علامه د سیده کنه ده نو حواله کې ک ذمه د یو نه ختم شي بل تلاړ شي خالد نه ختم شو له مهیل نه محتال علیه تلاړه نلته خو مضبوط یارانه له وسم یو نه او محکم یو نه نه رسېبي نو جواب ورته صاحب د هدايه کې تاسو لګو غورئ مولوی شه مضبوط یارا لکنه خالد غریب یوسف مالدار دې دا به هغه نشو دا کولې دا به دا کولې شي خلک داسې کوي کې نه کوي زه خیره یم الله رسړي خبر قبول کړه راوي کی او بلا دواړه مالدار دي یا دواړه غریبانان دي خدا خالد چې کنجوس ته ټال مټول کوي یوسف خسړې دی را کوي نو خلک دې ته خوشاليږي نه رسېبي تاسو ګورئ او توثق چې د کنه مضبوطواله هغه ته جواب کوي به اختیار الاملئ هغه دا سړی مالدار غوړي کی چې ما به علما والاحسن فی القضاء یا غسړی چې هغه په ادایګۍ کې خستوي معنا صحیح ادا کوي وانما یجبر على القبول اذا نقد المحيل لانه بر لګو غوري مولوی صاحب دلته یو اعتراض دی امام ظفر رحم الله د سیړه او دغه جواب کوي د اعتراض نمخ کې تاسو نفس مسله مزده کوي قاعده مزده کوي البته به اعتراض پوه شو توجه جی نفس مسله دا ما ته خالد ویل 100 روپۍ ما حواله کړی یوسف باندې یوسف ویل ما ته قبول ده حواله تا مشوره اوسم حکم دادې کې د خالد غ روپۍ راوړي زر اما ته ویل خپل روپۍ دیواله او ما ویل نه له مقاضي به ما باندې جبر کوي والا لکه خپل روپۍ د قصه ختمه قاضي به څم کوي جبر کوي په دې مسله ټول پوه شو دا نفس مسله شو دویمه مسله دا ده چې څوک متبرع وي یعنی یو حق پینی خپل سیډه چاله 80 روپۍ ور کوي نو چې چاله ور کوي که هغه نالي باغ څوک جبر نشي کولای زه اوس دی برهان له روپۍ ور کوم عبد الوهاب له روپۍ ور کوم او دا وایزي نالما نو د باندې څوک جبر نشي کولای چې خامخای والا په دې مثلا پوه شو اوس اعتراض څه کوي اعتراض دا دی چې کله دا دین د خالد نه منتقل شو چاته یوسف ته خالد قصه ختم شو نو اوس خالد مالک د روپۍ راکې د خو ماته سره تبرع کوي ځکه د دې قصه ختم شوی ما سره څه کوي او تبرع کې من قاعده ویلي و چاته چې میلاویږي کاغه وینې لمه باغه باندې جبر نکیږي حالان کې من شروع کې مسله ویلا مهیلی چې محتال لور کې جبر به کیږي باغستو باندې والا دا خو متبرع نشو کله د ذمه نه قصه ختمه وي متبرع به بکار چې د متبرع حکم به لګیدل وي اعلان کې د متبرع حکم به نه لګي نو معلومیږي د ذمه ختمه شوی نه ده پوه شولې په جواب دادې مولوی سیم د مقروض خالد چې کدای ما ترا کوي ما باندې جبر زکه کیږي چې مولوی صاحب دلته د دین واپسی بدمانه ممکنه ده کنه څنګه د یوسف کومل شي مثلا دته تواوی لیکي روانه ده واپس دین خالد ته ورزي نو خالد د دې وجنه مان را پیسې راکې چې را به تر باندې رانی شو د قصه ختم شي نو په دغه معنی کې دا متبرع نه دي ځکه دین په دي نه رسېږي وګورئ وانما يجبر او په محتال جبر کیږي ال القبول چې قبول کله اذا نقد المحيل کله چې نقد کوي ادا کوي محيل لانه دغه جواب کوي لانه يحتمل عود المطالبه ځکه احتمال شته عوض المطالبه وبس كده المطالبه اليه محيل تکلا بالتوا کله چې
یوسف نه حق وختل هلاک شي فلم يكن متبرعا لنډه دار د خالد خالص متبرع نه دی چې موږ دا حکم ولګو متبرع چې شاله څور کوي کاغه کسینا لزور بن شکواله مولي څه پوه شولې به قال د قدرت مولا فرمای ولا يرجع المحتال على المحيل الا ان يطوع حقه الاكبر وګوري اوس مسله دا چې زه په مقروض خالد باندې کلم رجوع نشم کوله البته کزما حق یوسف ناخستل چې هغه هلاک شو بس به مجبوری ده واپس په خالد باندې رجوع کوما چې کله توا راشي توا او توا امام سی وي بدو صورتونه کې راځي یو دا چې دا محتال علیه یوسف وفات شي به بز خپل قرض واپس خپل اصلي مقروض نه وصولوما او دویم دا چې یوسف مرتد شي او دارالحرب سره ملحق شي او قاضي فیصله وکړي چې دا داغونه شو وسموتي حکمي ولګیدلو وسبم د یوسف نقیسه ختم شولا زما حق بربادیږي که زه واپس په مدیون مقروض باندې رجوع ونه کوم نو وسم کولای شم پوه شولې پی او اما او صاحبین و یو بل طریقه مشتري چې به محتال په محیل رجوع کولای شي نور بیان کو غوړی وتا ولا يرجع او رجوع بنشي کولای محتال ولا يرجع رجوع بن کوي محتال على المحيل باندې الا ان يطوع حقه مگر دا چې هلاک شي حق د محتال وقال امام شافعي رحم الله فرمای امام شافعي رحم الله رحم نه ویل هغه وی بهر حال چې یو پیر حواله لاړی سبته نزه محیل باندې اصل مقروض باندې به رجوع نشم کوله محتال په محیل رجوع نشي کوله اگر که حق برباد شي لا يرجع وان توا اگر که وان تویا اگر که حق د محتال لا هلاک شي وجه سره ملیسب دا اصل جو کنه محیل مقروض اغا ما بریکو او کله چې سړی یو کس بریکی نو به دا غنه دوباره غوښتنه کولای شي نشي کولای اذا سقط څنګه ساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود 50 مادم وی روایت ووري لان البراءه ذك براءه وقد حصلت هغه حاصل شو مطلق براءت را عليه المطلق يجري على اطلاق 63 مادم ویلی وا مثلا ما بری کړي دي فلا يعود نو حق د محیل حق د محتال به واپس کیږي نه په محیل باندې ها الا بسبب جديد کنه به پیسې مې وتنوري ورکړلې یا یې را لته هلاک کو یا مې به خرڅ کو پیسې مې به بورې شولې به بلا وجدا ولنا انها مقيده الاكبر وګورئ ولې سم وایو دی محتال چې د محیل بری کړي دی دا مطلق نه دی مقید دی چلک محیله تبریز ما د حق نه بدی شرط باندې چې ما تزما حق سالم ملاو شری سب د سیړه اوس کړي سب د طرف ما تزما حق سالم نه ملاویږي ګوره به ته بریم نه الکه دا قید خو بګینه وکنه یار ودا قید دلالتن عرفن لګي کنه نا قاعده چې کومه ده 63 نمبر ماده هغه مقیده ده څنګه المطلق يجري على اطلاق ما لم يقم دلیل التقييد نصا او دلاله دلالتا قید شته کنه تاسو ګورئ ولنا من د بار دلیل دار دا ان هذا براءت چې دا مقید دی بسلامت حقه چې سالم بوي حق د محتال له محتال تا اذ هو المقصود ذکر مقصود هم دغه دی کنه چې ما حق به ماته ملاوي شي او تفسخ الحواله یا د سی وای د حواله خپل باطل شولا ولی باطل شولا مقصود دا و چې حق د محتال علیه نه ملاوي شي چې هغه مړ شو هغه حق نه ملاويږي مقصود د حواله فوت شو چې کله مقصود د حواله فوت شو حوالم ته شولا فوت شولا نه بويږي ولې یو شی خو د غي د مقصود د لپاره منعقد کیږي کا یو وخت چې مقصود فوت شي قدم ختم شي وګورئ وتفسخ الحواله يداج او تفسخ الحواله فوت شو فسخ شولا لفوات اذا مقصود فوت شلو لانه قابل للفسخ الک حواله فسخ کې دي شي ویاو کنه چې کله دواړه راضي فسخ کوي فسخ کول شي کنه فصار كوصف السلامه في المبي مثال و کنه لکه مبيع کې چې وصف د سلامت زه د هدایتنا کتاب اخلمه او کتاب کې به عیب دي نه په عیب وجه واپس کول شم کنه شي خپل روپۍ به وصول کما په خبره باندې پوه شولې دا ولی دلته مقصود ما ته سالم کتاب او هغه سالم پاتې نشو نو مقصود فوت شلو گویا بیا ختم شول تاسو پوهیږئ کنه
فصار كوصف السلامة دا دس شوله لك وصف دا سلامتیا بمبیا کی. قال قدری مولا فرمائی دا می ویلیو والتوا چې دا هلاکت عند ابي حنيفه رحمه الله احد الامرين سر راضي هلکه ما خو پورا بیان نو کړی تاسو لږ برو کړ امام سے بدیس باندې توا په دوه طریقو کې به یو طریقه راضي او دا چې محتال علیه انکار وکي چې وي ما خو حواله نه قبول کړي یوسف وای ما کله حواله قبول کړي او د محتال سره گواهان هم نه موجود او محتال علیه قسم تم بڑی روالی تیاری پس دې کې به قصه ختم شي واپس به زمویل لاړ شو. یو دویم دا یوسف مفلس او مړ شو ما خبره پورانه وکړې ښا یوسف مړ شو او څه معلوم ته نه دی پاتې چې دا غي نه خپل هغه قرض وصول کما دې کې به واپس زمویل ته زما وګورئ وهو اما يجحد والتوائن ابي حنيفه رحمه الله عليه احد الامرين وهو اما يجحد يدا چې محتال عليه بانكارو کې الحواله د حوالينا ويحلف او قسم بوخري ولا بين او قسم خري ولا بينت او گواهان نه له د محل بارا عليه فمحتال عليه باندې او يموت مفلسا او یادا چې دا محتال عليه مفلس ملشي لان العجز عن الوصول وليس بدلتا وصول دي سبنا هغه ناممکن شولخه عجز شولغه وصول حق ادا کول باندې ځکه عجز را لید وصول نه زخپل حق ته نشم رسیدلې ښه عجز د وصول نه يتحقق متحقق شو بكل واحد منهما بهر واحد پر دوړو کې جهود کې او موت کې او هو التوا في الحقيقه په حقیقت کې هم دا توا ده هلاکت دمال له هلاکت دمال. وقال صاحبين وي دو خدا دي کنه یو پس دریم بلم دي هغه دا دي چې دا یوسف ژوندۍ او غریب شي او د خلکو قرضونه به راشي او قاضي فیصله وکي د قرض خواو د داینینو په مطالبه باندې قاضي فیصله وکي چې لکه ته مفلس شولې ته بنن پس کاروبار نه کې اصحابانو بنس باندې د قاضي حکم د افلاس ولا لګول د سید او د مفتبی رایم ده د باب کتاب الحجر کې دا مفتبی رای ده پوهیږئ په خبره باندې وګورئ. وقال صاحبين وي هذان الوجهان دو وجه خود غدي ووجه ثالث يبل وجم ده وهو يحكم الحاكم چې حاکم به سلوي کې به افلاس د محتال علیه به افلاس باندې حال حیاتي دغه بجون کې وهذا بناء د مسلسل کې بنا ده على ان الافلاس لا يتحقق بحكم القاضي چې افلاس نه متحقق کیږي قاضي حکم کې د امام سے بنسبان دي خلاف اللهم صاحبین ته خلاف ثابت دی غوي متحقق کیږي امام سے دلیل لان المال غاد ورائح مال خو سبا راضي او بیگا واپس زی بیگا راضي او سار به واپس زی نو د مال د نشوالی په وجه چا باندې د افلاس حکم لګول ټیک نه دي چې ژوندې. قال قدري مولا فرمای واذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحواله فقال المحيل احلت بيدين لي عليك لم يقبل قول الا بحجه الاكبر وګورئ زما زر روپۍ په خالد پوری وی حواله راکړه په یوسف باندې یوسف ما ته ادایګي وکړه به یوسف خالد ته وستا پیسې می پلانکی ته محتال ته حواله کړي وسه راکوا خالد ورته وی محیل محتال علیه ته وی نا خو اصل کې بتاز ما زر روپۍ مخ کې نه پوری وی او زما ما باندې د محتال وی نو ما محتال ته ویل چلال شه محیل محتال علیه نه والا زکه زما به پوری دي هغه زما قرض ته خلاص کو پدې کې محتال علیه ویل چې نه خپل پیسې و مې راکې نه چا قول له اعتبار وی د محتال علیه قول لك نور قصه کوګورئ. واذا طالب المحتال عليه مطالبه محتال عليه سبوکړه المحيلنا بمثل مال الحواله الکم مثل د مال حواله را ترا کزر روپۍ می حواله کړي وسرا کوا فقال المحيل ورتوي احلت بدين ما حواله د دین درکړي وا اصل کې لی عليك بتاز ما دینو زما د بار بتا دینو لم يقبل نب قبليږي قول المحيل حق خالد گواهان راولي او چې د دې خالد قرضو په یوسف باندې نو به سید به یوسف مطالبه ټیک نه ده نه رسې په همزه الا به وكان عليه مثل الدين
نو بده باندې که قاضي گواهان یې رانه وستل نو دا محیل بګوري یوسف تاغه شاندین ورکی کوم چې سب ما ترا کړي ها وکانه علی بدی محیل باندې مثل دین وجه سره سبب د رجوع د محتال علیه په محیل باندې دا راغله دي چې محیل حق محتال علیه حواله کړي نو رجوع کولې شي نو پاتې شول دا خبره چې د محیل حق په محتال علیه شته کنه د دې محیل داوا کوي او محتال علیه انکار کوي نو غل گواهان دي کې گواهان یې به قسم وکي پوهیږي کنه به لأن سبب الرجوع چې دا چې محتال علیه په محیل رجوع کوي هغه سبب متحقق شو او قضاء مدینه سبب ادا دي چې محتال علیه ادا کړی دی دین د محیل به امر د محیل باندې نه ذکر رجوع کوي الا ان المحیل محیل چې یدعي علیه د داوا کې محتال علیه باندې د دین او محتال علیه منکر دی او تاسو ټول د بدر چې کله مدعي سره گواهان نه د چا قول اعتبار وي منکر مدعا علیه قول والقول للمنکر اعتراض هدایت بڑ کی وای چې دی یوسف حواله قبول کړه معلومیږي په دې یوسف باندې دی خالد قرض وزکه وی چې ټیک دستا قرض وزاده کما جواب مولوی صاحب دستا خبره به ال سی وی د حواله قبل دل بد دین اقرار الوي چې بغیر د دین حواله نه صحیح کېدل حالانکه حواله بغیر د دین نم صحیح کیږي یو سړی حواله قبول کړه محیل ته ویل ستا پیسې بزاده کما حالانکه د محیل باغ باندې څه قرض مرز نه پدن لګي پوه شوي کنه به حواله خود سم صحیح کیږي چې د محتال چې د محیل قرض مرز نه په محتال علیه باندې او بیغم به محتال علیه جوړ شي صحیح کیږي نو که بغیر د دین نه صحیح کېدلې بس به مونږ ویلي وي چې حواله قبل اول دا اقرار د چا دی د دین دی ولا يكون الحواله او نه د حواله اقرار منه د محیل د سیړه دا د محیل د سیړه اقرار نه دی د دین علیه په محیل باندې لأن ذلك حواله چې قد تكون بدون کله کله بغیر د دین نه د محیل په محتال علیه باندې سینه او هغه قبول کی صلاحات کې خو به ګډ ورشي نه ستې کنه قال قدري مولا فرمای واذا طالب المحيل المحتال بما احاله به اکبر وګورئ دبل صورت ده دی خالد یوسف ته ویل لاړ شه زیو ته ما ته ویل لازم قشان جوړ کړي ما ته ویل چې لګه یوسف نه پیسې وصول کړل شه 100 روپۍ ما د یوسف نه 100 روپۍ وصول کړلې اوس دا محیل چې خالد ما ته وی محتال تا تک می 100 روپۍ وصول کړي دی راکا کنه یار ما خو دې لپاره ویل چې مال راکې زورته نه لکه پتا باندې ما قرضو او تا ما ته ویل یوسف نه قبضه کا نو ما داغه نه قبضه کړلې ما هغه قرض دی پتن لګي پوه شوي کنه ما ته خالد ویل محیل حواله راکړه چې لاړ شه د یوسف نه 100 روپۍ وصول کړ زلاړه ما یوسف نه 100 روپۍ وصول کړلې وز خالد ما ته وای چې به کوم 100 روپۍ د یوسف نه وصول کړي راکوراته زه ته نه لکه زما پتا باندې 100 روپۍ قرض واغه دراته دي کړي چې هغه ځان لداغه نه وصول کا پوه نه شولې دلته بر چا قول اعتباري نو جواب دار عملی سے دلته بر محیل قول له اعتبار وی کا دی خالد قول له اعتباري زه به روپۍ خالد تور کوم ولی نور قصه وګورئ تا واذا طالب المحيل کله چې مطالبه محیل وکړه خالد وکړه المحتال زمانہ بما دغه پیسو احاله چې محیل حواله ورکړي وا هو محتال ته به باغ پیسو باندې فقال پدې کې ورته محیل وای انما احلتک ما تا حواله درکړی و لتقبض ودیر بار شته دغه روپۍ قبضه کلی زما د بارا وقال المحتال ورته وی لا بل احلتني بلکې تا ما ته حواله را کړی و اصل کې بدین یو قرض کان لي عليك زما بتاو نه دا چا قول له اعتبار وی فالقول قول المحيل محیل قول وجه سره مولوی صاحب اکبر وګوري اصل کې دلته محتال دا وګي په محیل باندې د قرضي چې به پتا باندې زما قرضه و اق حواله دی په یوسف را کړی و نه رسې په او محیل انکار کوي د دې نه چې ستا په ما باندې قرضه و نو محتال مدعی د گواهان په کار دي نشته نه د چا قول له به اعتبار وي منکر محیل قول نه پیږي په
وګورئ لأن المحتال چې دی يدعي دعوه کوي عليه بمحيل باندې ادعینا او هو محيل چې انکار کوي ولفظه الحواله اعتراض زاري به حواله خو دې لپاره کیږي دا تا خو چې کوم قصه وکړه دا خو د وکالت ده ګویا چې دی خالد محيل ز محتال وکیل جوړ کو جلال شه د یوسف نظم قرض وصول کا او ما چې وصول کو سره ته ویلای کراله دا خو څه شو وکالت شو امنګ بیان د چا روان دي حواله جواب دادی مولوی صاحب کله کله په لفظ د سی وایا او الفاظ د حوالی بیان شوی دي نو څنګه وکالت ته دي جواب دادی مولوی صاحب کله کله په یو عقد په الفاظ باندې بل عقد کیږي کنه دا براله د خیر ازه بزی راضی کا لکه مخکې مونږ ویلو کفالت کې چې اصل دی بری شي اگر که الفاظ د کفالت په حواله تی جوړیږي او اصل نه بری کیږي اگر چې الفاظ ته حوالی ته تی جوړیږي کفالت نه رسي په دغه شندل تم الفاظ د حوالی دي خجول خوده کې په الفاظ د حوالو باندې انعقاد د وکالت کیږي کنه یار د وکالت د معنی احتمال پکې کني تو کې ټیک نه رسي په وګورئ ولفظه الحواله چې دا مستعمله د استعمالي کې په وکالت کې فيكون القول قول د مهل معتبر يسر د قسمنا قال داخلي مساله د جمع صغير د واورا ومن اودع رجلا 1000 درهم واحال بها عليه اخر فهو جائز لانه اقدر على القضاء فان هلكت برأ لکبر وګوري مساله لکه شان پیچیده نه پیچیده وي پیچیده ګوري زما د دې خالد د یوسف سره امانت 1000 روپۍ پرته دي به ما ته ویل کنه زما په خالد قرض ده چې به زما د یوسف سره امانت 1000 روپۍ پرته دي هغه نه وصول کا یوسف ته ویل چې زما کمی امانت روپۍ در سره دي د پلان کې قدر له دلې ورک یوسف ول ټیک ده نو اوله مسله دا د اول حکم چې دا حواله صحیح ده ولی دا خلاصانه شوله بس به داغه نه داغه د یوسف نه با هغه پیسې وصول کم چې امانت پرتی دي داغه سره د خالد دغه مسله دا د کچری یوسف سره د پیسې هلاک شولې هلاک په صورت کې بمودع باندې توان راځي ناراضي ول مال غیر مضمونی کنه نو کچری د یوسف سره د پیسې هلاک شولې دا غینه بس د یوسف لور شمه چې هلاک زر کو روپۍ را کوه ته حواله قبول کړي دا نو زبردستی به نشم کولای ښا ولې د حواله مقیده وا هغه پیسو کې حواله قبول کړي و کې چې د امانت وي نو چې هلاک شو قصه ختمه نه پیږي په وته وګورئ ومن اودع رجلا څوک چې لکه خالد امانت کی دی رجلن دی یوسف سره 1000 درهم واحال بها او به بدغه ضرور بو باندې حواله ورکی علیه حواله ورکی بها بدغه ضرور بو باندې علیه په موضع باندې ورکی چاله اخر بل قسماله اوله مسله هو جائزا دویمه وره خره دی وجب یعنی ولی جائز ده لانه زکا دا موضع چې یوسف دا حق قادر دی په قضا باندې دا مهیل پیسې ور سره امانت پرتی دی ور به کې ورله خبره ختمه فین هلاکت کچری دا پیسې مالی ودیت هلاک شو برئ یوسف بری شو وجه دا حواله هم بدغه پیسو مقیده وکا مقیده حواله و چې هغه پیسې ختم شولې حوالم تشوا لتقيدها زکه حواله مقیده و بها بودیعی ببیسو فانه دا موضع چې یوسف د پزان باندې هغه پیسې لازمي کړی وي کمی چې د امانت والا بیا ختم شولې فانه ملتزم الاداء پدا ځان باندې ادا نه ولازم کړی الا منها مگر د ودیعی د پیسو نه پوه شولې به یو بل صورت ووري کړي یوسف پیسې غصب کړی وي د خالد نه او به خالد ماته ویل ستا کم قرض په ما دی لال شي یوسف نه وصول ک 1000 روپۍ دي یوسف ته ویل غصب دې کړی دی لور کاغه ویل ټیک ده به یوسف نه پیسې هلاک شولې غینه بس زور له روپۍ راکوا یوسف ویل غصب پیسو کې ما حواله قبول کړی واغه هلاک شي ویل هاذ نه در کومه دا خبره دی یوسف ټیک نه درا کوي به ولی مولوی صاحب غصب خو مالی غیر مضمون نه دی بلکې مضمون دی نو کاشه موجود و برا کوي کنه موجود نو دا غي کوم زوات الامثال نو مثل به ک زوات القيم نو قیمت بولند دار دی غصب کی خلیفہ شتره یا مثل دی یا قیمت دی نو که غصب مال ختم شو ختم دي شي کنه خلیفہ خو شته کنه قیمت یا مثل اغینه با ما ته پیسې راکی پوه نه شولې به
بخلاف ما بخلاف دغه صورت کې اذا كانت مقيده کله چې حواله مقیده وي بالمغصوب مال پورې ولی مناسب التا لان الفوات الى خلف التک شی مغصوب هلاك شي هلاك دي شي کنه ولی خلیفہ شته او قانون دانه چې یو شی هلاك شي او دغه خلیفہ موجود وي داده سی لکه چې نه هلاك قاعده پوه شو لیکنه سوی لان الفوات الى خلف كلا فوات پوه نه شو لبي مخکې راځي وقد تكون الحواله مقيده بالدين ايضا یو دریم صورت یې وره کله کله حواله مقیده په دین وي یعنی د خالد قرض پورې دی یوسف پورې او زما قرض دی په خالد باندې نو ما ته خالد ویل محیل ما محتال ته چلال شدی یوسف نه وصول کزما باغه قرض دی غنی والا نو حوالی که سوچم بي وزدل تدریق اسم بیان شو محتال علیه سره ودیاده محتال علیه سره غصب دی محتال علیه سره د محیل قرضه دین دی څه صورت شو پوهیږئ که نه پی نو دا حواله مقیده په امانت په ودیعه حواله مقیده په غصب مال حواله مقیده په دین باندې درې وړه قسم شو کنه اوس راشي نور خبره کوم وقد تكون الحواله كلكلوي حواله مقيده بدين بني ايضا وحكم المقيده في هذه الجمله حكم د مقيد حواله بدي مجموعه کې داده الله يملك لغوا وري حکم اداره توجه جي چکله مهیل مطالبه وکړه محتال علیه نه سر زما کم بیر خبره د سره ووري د دې خالد د یوسف سره امانت دی یو یوسف غصب کړي دی د خالد ناغه پیسې دی ور سره دوا او د یوسف دین د خالد دین دی په یوسف باندې څو درې ما ته ویل چې لکه ستا په ما باندې کم قرض د خالد ما ته وی مهیل ما ته ویلال شدغنی وصول کا په دا مسله خو را جوړ شو کنه حوالین پس تا خالد رباسیږي او مطالبه کوي د یوسف نه چې زماغه پیسې ما تراکا کمی پیسې کمی چې امانت دی غایات کا کمی چې تا غصب کړي دی هغه یا کم چې دین می در باندې دی هغه نو د خالد د مهیل دغه مطالبه د محتال علیه نه صحیح ده کنه ده نو جواب ده نه ده صحیح بعد الحواله نه ده صحیح ولې دغه پیسو سره حق د محتال متعلق شوه دی زما حق ور سره متعلق شوه نو اوس خالد مطالبه وکي هغه اصولي د یوسف نه وکي نو یوسف خو حواله هم په دغه قید باندې قبول کړي و چې د دینه به زه محتال تور کومه نو که خالد درنه واخیستله بیا خو هغه حواله ته نه دی تیار نو د محتال حق خراب شو که نه شو دا په حقیقت کې د مهیل چې مطالبه کوي د محتال علیه نه د محتال حق خرابوي د حواله نه شاته کیږي او څوک د حواله نه شاته کېدلی نشي د محتال حق مهیل خرابوله نه پیږي تاسو ګورئ في هذه ان الله يملك المحيل چې مهیل به مالک نبی مطالبه المحتال عليه دې خبره چې محتال عليه نه مطالبه وکي ولې لانه تعلق به مزک متعلق شوی د غمال سره حق د محتال خلم دې کنه على مثال الرهن دې مثال لکه رهن څه مطلب ما د عبد الوهاب سره کتاب رهن کی خیره دا رهن کتاب بغیر د ادایګۍ د پیسو نه دا هغه په ما باندې قرض دی نو ور سره کتاب رهن کی خینه چې ما قرض نه ور کړي دا شی مرهون ته بس خستلې شمه یا بلکې استعمال شته وای لغه ته خستلې شي ولی داغه یعنی د مرتهن حق ور پورې متعلق دی او دلته د محتال حق ور پورې متعلق دی علا مثال الرهن اگر که د رهن سره یو مسله کې فرق شته هغه دا لګبر وګورئ رهن کې دا قانون دی چې ما باندې د عبدالوهاب قرضه وا ما ور سره کتاب رهن کیخیو سبا لکه زه وفات شوم او د نور خلکو قرضه مربانی نو نور خلک په دې کتاب کې عبدالوهاب سره نه دي شریک عبدالوهاب خپل قرض هم دغه نه وصولي دغه شی مرهون نه پوه شولې په او دلته مسله دا ده کچری دا خالد وفات شو کنه نو زه چې مذهب د یوسف ناغه بیسینه وصولم په کوم چې ما ته حواله راکړې دا زما شوي نه که به خالد باندې د نور خلکو قرضونه او ما او غنور زه او غنور قرضداري ټول به دغه حواله په مال کې شریکي دا فرق به کې دی ووري و ان کان اگر که محتل دا به برابر وي د غرما او سره بعد موت المهیل د خالد د مرګ نه بس وهذا اوسي وجب اوره دا مطالبه د خالد ولی ټیک نه ده لانه لو بقيت له مطالبه
کچری باقی پاتې کومنګا مطالبه د خالد د بار به بد مال باندې شتي وسلول شي نبی بچوي فياخذه خالد به د غمال واخلي منه د محتال علیه نه یسبنا د څه د کنه نه چې دی واخلي بطلت الحواله به وګوري لانه زکا کچری باقی پاتې شي له محیلتا مطالبه به بد مال باندې فيأخذ او به واخل مهيل هو د غمال منه د محتال علیه نو بس نتیجه به دا روزي لبطلت الحواله حواله به شي ولی به ختم شي یسبوي چې ما خو حواله قبول کړی او مقیده دغه مال نه دغه دین نه دغه غصب د مال نه دغه امانت د مال نه هغه وصول کو واپس وهي حق المحتال او حواله خود محتال حق دی محتال حق مهيل خرابول نه شي ختمول نه شي بخلاف المطلقه ها چې کله مطلق مالو سو بس ما ته خالد دانی دی ویل چې ما په یسب پیسې پوری دی مطلق ویل یسب تم دانی دی ویل چې پتا معنی کې مې پیسې دی غې نه ورکا الکه دا سړی بدل شو د 100 روپے ورکا بس مطلق ویل دی یسب ویل ټیک دا به دی خالد دی یسب نخپل روپے وصول کړل یعنی وصول اولی غواړي مطالبه کولې شي کنه او کولې شي ولی کو وصول کی دې سب دانش ویل چې لکه حواله ختم شولا ما هو ما غ پیسو کې حواله قبول کړي و نه تا خو مطلق قبول کړي و پوهیږي بخلاف د مطلق لانه لا تعلق زکه چې کله مطلق حواله به د محتال حق ساغ زر په پرې نه ورپسې کمی زر روپۍ چې د مهیل محتال علیه سره اخو مطلق د محتال علیه ذمه پوری نه پوهیږي لکه یار ځکه متعلق دی لانه لا تعلق نشته د حق د محتال به د غمال پوری بل بذمته بلکې د محتال علیه ذمه پوری دی نو کا غمال مهیل واپس کیم ذمه ولا باقی ده فلا تبطل الحواله نباتلیږي باخذ ما کچری مهیل واخلی غمال علیه کم چې محتال علیه باندې دی علیه دا دین او د غصب صورت دی او ما عنده یا چې کوم محتال علیه سره دی دا امانت ول صورت دی قال د قدرې ملاخره مسله فرمای ويكره الصفاتيجو لک برو غره لک صفتجا ایو اهم مسله ده صفتجا چاته ویل کیږي په خوا بدا سي کېدل بل فرض او تقدیر زب کراچي کیوما او مالته مې پیسې ګټلې وي اوس به خبر تراتله منو په دلار کې به شوکی کېدلې وسم کېږي په خوا بډې دی نه چا سره به مالو بلار کې به ډاکاونه خستلو نو بس ما به د سی وکړل صفتجا بداوه ما به خالد تی ویل لکه د روپۍ درواله قرض هو او ستا کوم ورور دی کنه په پیښور کې یوسف هغه ته وایا چټي راکا په چټي ولي کا چې کله دا سړی درشي ما ورته یاد کا چې هغه به مالال ته د روپۍ راکي دې به فائدہ څه ما به خالد ته کراچي کې قرض ورکو فائدہ پیدا وا چې ما ته بدلاري امن ملاو شد ما پیسې به د خطرې نه بچ شولې پیږي کنه فقهو دې ته مکروه ویلې وا وجه دا دې کې په قرض باندې سړی نه فاصله ما خالد ته کراچي کې قرض ورکړلو کنه نه بده معنی معنا فاصله کړه هغه خپل پیسو ته می امن ورکو دلاري نه پیږي حالان کې حدیث کې راځي كل قرض جر منفعه جر نفعا فهو ربا کم قرض کې چې سړی نه فرقا کې به قرض معنی خو ربای دی وجنه فقها صفتجیتا صفاتج ته مکروه وي پوه شولې په حضرت لیکلي فقه البيوع کې او د حضرت تانوی رحم الله حواله ور کړی دا چې د حنابلو بنس باندې نن سبا حواله جایز ده د صفتجه چې دا سره جایز ده مالکیم وای چې کله دغه شان صورت راشي چې لارو کې امن نه نه به صفتجه جایز ده نو په مذهب د غیر باندې ضرورت په وخت کې فتوا ورکول شي دی وایي زمنګ د وسنی فقهاو لکه نور ګن علماء کومه فتاوی ورټول لیکلي چې دا جایز ده پوه شولې ولې سب یو صفتجه دا بیل شه یو حواله ده حواله باندې زمنګ ماته سویلیو ان شاء الله نن به تیار شي مستقل وګدې سپتر روانه ده شپږو صفو کې بلکې ډیرو صفو کې دا ګڼ صورتونه موږ ټول ذکر کړي په بل فائدہ در کې یو ملک نه بل ملک ته پیسې لګل څنګه دي یو ملک نه یو ملک کې یو زینبل زې د پیسې لګل څنګه دي به یو ملک نه بل ته چلیږي نو بینی هغه پیسې لګي مطلب ریلونه سعودي عرب نه پاکستان ته را لېږي پاکستان نه پاکستاني روپۍ سعودي ته لېږي کنه ریلونه ورکه په سعودي عرب کې اصولي پاکستان کې د پاکستاني روپو کې د درې وړ صورتونو چېړلې ګورې وتا قال قدرې مولا فرمایي او یکره صفاتج
وهي قرض دا خو حقیقت کې قرض وی مخالد ته ورکړلې استفاده به حاصلې په قرض باندې مقرض سقوط خطر الطريق چې ساقط شي هغه خطر د لارې وغدن ونفع دا یو نوع عدد نفع په قرض باندې حاصلې کې استفید به چې حاصلې کې په قرض سره وقد نهى رسول الله الرسول عليه السلام من کړی دا ان قرض جرنا فاندا قرضنا چې هغه نفر کوي پوه شولې په